نو د خدای شان دی د دې بنو یو بل سره خامخا په زړه کې یو شی وي بنې دا مصیبت شته پکې او دا د هر وطن خپل یو رواج وي او دا د مخکې نه را روانه خبره ده په دې عربۍ کې د بنې یو نوم ذره دی په دوات سره ذره د طالبانو ته هم ذره د ضرر نه ماخوذ دی دا ولې ذره ورته وایي دا ځکه وایي چې دوی یو بل ته ضرر رسوي دا د مخکې نه دا قانون دی زه یو ځل سعودي ته تللی وم نو ما هلته کفیل دی او ډېر ښه سړی دی او دوستان مې دي نو هغه راته روټۍ کړل نو هغه روټۍ کې ناست و ناکفیل ما نه تپوس وکړه هغه سره تربورانونه هم ناست و وایي ستا څو ښځې دي ما یوه هغه داسې حیران شو واحده یوه نو ما ولې شل سره بیا وی واحد داسې لکه یوه سې حیران شو وای خدای پاکه نه وي د یوې ښځې خاوند خو کونډې وایي یا خدای دې د بلا سره څه کې اوسه وی زما څلور دي دا بل د ده درې دي د ده څلوره ټول چې ناست وو ما لکه مې بس تاسو بل کار جوړ نشته بس ښځې دي او ښځې دي وی زما د پلار درې ښځې وې اوس مې وله څلورمه وکړه کاکا دا خو قصه تاسو بدله ده وی دا ولې نو مې دا ځکه چې زمونږ په وطن کې ښځه د پاسه بله ښځه نه زغمي نیکان هم پکې شته شکر الحمدلله داسې خلک هم چې دوه ښځې وي درې وي او ژوند یې ښې خشتۍ مزېدارې ښکلې نو هغه یو بل سره اتفاق ټول یو شان نه او ما نه چې څوک تپوس وکړي وایي دویمه ښځه کوم وایم شپه به دې پاندرم پایئ اوس خوښه دې خپله شپه به دې پاندرم پایئ نه به بره خطې شي او نه به لاندې کودېدې شي اوس خوښه دې ده کې او که نه کې یاره وایي سم راته وایي مې سم مې درته ووایي که شپه به دې پاندرم پایئ او ځان ته ګور او سوچ کوه اصل کې بنیاد دوست نقصانه دي یو بعضې وخت کې سړي کې انصاف نه یو ښځې سره یې مینه زیاتې بلې سره کمه دې کې انصاف نه او چې د دوو ښځو یا د دریو انصاف پکې ګوره مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه هغه دوه ښځې او جودې وسولې او خانقاه کې به تله پرته وه په تله به چې یو له کیلو شي لېږه بل له به هم کیلو لېږه داسې به وکړو نو یو ځل ولې یو مرید دوی هندوانې راوړی وی صاحب دا مې دوه راوړی یو د یو بیبي ده او بله د بلې بیبي ده نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ورته وایي که دا یو غټه یو بله وړی بیا به څه کوو لکه یو بیبي له به درنه لاړه شي بله سپکه بیا به څه کوو نو هغه وی صاحب ستا مزاج راته معلوم و نو د هندوانو په ټوپ کې مې دواړه په وزن تللې راوړي دي چې ستا مزاج دا دی چې یو شان شی لېږې دواړه مې تللې دي یو عمره دي مولانا اشرف علي صاحب ورته وایي که یو سپینه یو بله سری نو یو له به سره هندوانه لاړه شي هغه به یې وخوري بله به سپینه لاړه شي نو سپینه هندوانه خو به غوا تا چې په هغې څوک څه کوي بیا به څه کوم مرید ورته لږ غوسه شو وایي چې زما که وسوه مې وکړ په تله مې وتللې او زه پکې دننه ناست نه یم چې سره یو سپینې دی لګورم مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه مریدانو ته چاړه راوړی نو چې چاړه یې راوړه یو یم په منځ بلکل پوره په نیمه پرې کړه او بل هم په منځ نیمه باندې پرې کړه نو که سرې مې هندوانې خو خامخا د یو بل نه فرقي پکې بعضې وخت سرې خو پیکوي نیمه یې کړه یو د یوې نیمه یو سره ملګرې کړه او د بلې نیمه بل سره ملګرې کړه وګوره د یوې نیمه او د بلې نیمه وی دا یو بیبي له یوسئ او د بلې نیمه او د بلې دا بلې له یوسئ او مریدانو ته وایي چې دا کار نه شی کولی چې دوه ښځې ونه کوې مې دا کار به د چا هغه پلار وکړي نه ساده خبره زما ورور نو بعضې وخت د سړي نه زیاتې کېږي یو ښځې ته په یو نظر او بعضې وخت د ښځو نه ګورې زیاتې کېږي برداشت نه شي کولی د دې جګړې کوي یو ښځه چې په دې موقع بس ته به وایې ګنې سر لري ولا مقناطیسي یو غټ سندان راوبارم نیکبختي ده خو شریعت حکم دی چې ضرورت نو خاوند کولی شي دوهم کولی شي درېیم کوی چې انصاف پکې کوي در بعض خلک وی قرآن شریف په خدای پاک وی مثنی و ثلاثه فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاثه و رباع چې ښځې دله خدای حلال کړي دي دوهم کولی شي درېیم څلور ګوره قرآن نه دی ویل مې قرآن ورپسې وروسته بل ټکې مې ویلی دی هغه وګوره ویل څنګه دی تعدلو فواحدة کې انصاف نشي کولی بیا به یوه کې ګوره او دا ګوره د
د شریعت مسله درته وایم چې د کم خاوند دوه ښځې وي او یو طرف ته ښځې سره مینه کوي او بل سره انصاف نه کوي د قیامت په ورځ به دا نیم طرف فالج زدی فالج به والي نو ښځه او ښځه به هم ظلم نه کوي چې بله سړي دوه ښځې وي نو دې په مخ اخېستي دا خاوند که هغه غریب یې بل له ورځي ته ولې ورلې د هغې هم حق دی بلې له ورځي ته ولې هغې له ورلې دا خو د دواړو حق دی نو څه وایي جرنده لم څه جرنده روان او څه دانې لم دی څه د سړي نقصان او څه د ښځو نقصان خو بهر کې زما وروڼو د دوو ښځو د دریو ښځو چې وي نو یو بل سره مسلې وي خامخا